دا جنۍ خپل خاوند په دې خبره باندې وجلې ده چې کله د دې ماشوم پیدا کېدو نو هغه هلک نو جنۍ وه. الټراساونډ چې کله کړی دی او خاوند له پته لګېدلې ده چې زما خو لور کېدو واله ده، نو د هغې سزا چې کوم دی خپلې ښځې نه ویښ کړې ده، په کینچۍ باندې په سر وهلې ده او دا غریب چې کوم دی وجلې ده. اسلام چې کله دې دنیا ته نو راغلی نو هغې نه مخکې به عربیان چې کوم کله زمانه جاهلیت وه نو هغوی به جنکۍ چې کله پیدا شو نو جنکۍ به هغوی ژوندی په ځمکو کې ښخولې، ژوندی به په ځمکو کې ښخې کې د هغوی به هم جنکۍ نه وې خوښې. بیا چې کله اسلام راغو نو زمون خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم اسلام دی دنیا ته چې کله راوړو نو هغه د ښځې حقوق ډېر زبردست طریقې سره په اسلام کې هغه عرب خلکو له ډیفاین کړل. جي هغې نه پس اسلام کې ګوره تاسو ګورئ ښځې ذات له څومره غټ مقام حاصل دی. که هغه د مور په روپ کې وي نو د مور د خپو د لاندې جنت دی، که د لور په روپ کې وي ښځه نو هغه رحمت دی. جي نو ښځې ذات له اسلام یو ډېر غټ عزت ورکړی دی. خو دغه بدبخته هلک چې کوم هغه صرف په دې خبره باندې د خپله ښځه مړه کړه چې د دې جنۍ پیدا کېده، چونکې د شپږو میاشتو دا ناوې چې کومه وه د شپږو میاشتو دا پریګننټ وه. شپږ میاشتې پس چې کله الټراساونډ شوی دی نو هغې کې چې پته لګېدلې ده چې دا جنۍ ده نو خاوند یې په تیش کې راغلی دی. او داسې واقعیات زموږ په دې معاشره کې هم ډېرې زیاتې کېږي. دا صرف ده سره ونه شوه، دا خو څه خبرې داسې وي چې هغه د ټکنالوژي په وجه باندې سوشل میډیا ته راشي او خلک ته خبر شي. څه خبرې داسې وي چې هغې نه موږ نه خبرېږو په څه وجه چې هغه کیمره کې قید نه شي، هغه میډیا ته راونه ځي. نو د افسوس خبره ده. او بل دا چې کوم دی د الله پاک د طرفې ده، دا د جنۍ په لاس کې نه ده چې جنۍ به وایي زما صرف هلکان پیدا شي. دا د دې ناوې په لاس کې نو چې دې قسمت په خپله ځان له لیکلو چې زما به هلک پیدا کېږي. دې کې د دې هېڅ قصور نه و، خو بیا هم دغه جاهل خلک چې کوم دي دی دغه جنۍ له ډېره غټه سزا ورکړې ده او دا غریب چې کوم دی وجلې ده په پریګننسۍ کې، د پریګننسۍ په حالت کې دا غریب چې کوم دی وجلې ده. نو تاسو خپله ووایئ چې آیا الله پاک به په موږ باندې ورحمېږي؟ کوم ظلم نه کېږي په دې پاکستان کې، کوم ظلم نه کېږي په دې دنیا کې چې ووري د سړی عقل حیران شي. د نه مخکې تقریبا یو میاشت هم نه کېږي چې په مردان کې بینک روډ چې کوم دی په هغې باندې چا وړه ماشومه غورځولې وه. لکه ډېر خلک داسې چې ماشوم پیدا شي نو بیا یې وغورځئ، ژوندی یې وغورځئ. جي هغې نه مخکې یو کال به کېږي چې ماشومه ښخه کړلی شوې وه او هغه بیا چاله چې پته لګېدلې وه نو هغوی بیا ریسکیو ټیم ځان سره کړی وه، قبر یې کنستی و چې کتلې وه ماشومه ژوندی د قبر نه راوتې وه. نو دا الله پاک مونږ له ښیي، خو مونږ خلک چې کوم یو نه پوهېږو. زمونږ نه مخکې چې څومره هم قومونه را په دې دنیا راغلي دي نو هغه الله پاک هم په دې غلطیانو باندې چې کوم دي تباه کړي دي. چا کې یو قسم ګناه، چا کې بل قسم ګناه، الله پاک په هغوی تباه کړل. خو الله پاک چې کوم دی د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د خاطره په مونږ باندې غټ غذاب نه راولي. کینې وګورئ کم قومونه چې په غذابونو باندې تباه شوي دي نو هغوی چې کومې ګناهانې کړي دي هغه زمونږ په دې قوم کې موجود دي. خو الله پاک د خوږ نبي سره دا وعده کړې وه چې ستا په قوم باندې به زه عذاب نه راولم. نو هغه وجه ده. جي ډېره د افسوس خبره ده. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.